Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Last time مونږ ډیسکس کړو چې را یو ماشین باندې اکټیو ډایرکټري ډومین سرویسز څنګه انسټال کیږي. بیا مونږ دا زده کړل چې را دا ماشین د ډومین ممبرز کیږي څنګه. دا غینه پس مونږ دا مې زده کړل چې را دلته کې ډومین یوزرز څنګه جوړیږي. ټیک ده. بیا هغه یوزرز دلته کې لاګین واغستو. دا غینه پس مونږه چې دینو کمپیوټر بیس مطلب چیرې یو یوزر دی فار ایگزامپل اصغر په نوم باندې هغه دې صرف دی ماشین باندې لاګین اخلي. ټایم بیس ریسټریکشن مونږ ډیسکس کړو. یادم شو کنه. بیا مونږ دا هم یو لیب کړو چې دا ماشین د ډومین نه واپس مونږ ور ګروپ ته څنګه هغه کو واپس بوزو سویچ کو او د ډومین کنټرولر هغه ریموول والا پروسس مونږه زده کړو. ټیک ده. اوس راځو مونږ به داسې کنسیډر کو چې فار ایگزامپل مونږ سره یو لیب دی یو انوایرنمنت دی هغه کې دا ډومین کنټرولر دی او دا مونږ سره ممبرز ماشین دی. دلته کې مونږ سره څه یوزرز دي فار ایگزامپل اصغر په نوم یوزر دی ولید په نوم یوزر دی حسین په نوم یوزر دی او دا مونږ سره ممبرز ماشین دی. نو خامخا د هر ارګنایزیشن خپل پالیسیز دي خپل طریقه کاری کنه. نو لیټ سپوز ماته یو ټاسک ملاو شي چې را د ماشینز باندې پالیسیز لګول دي دا چې کوم ممبرز ماشینز دي. نو هغه لپاره به مونږه ډومین کنټرولر ته راشو او ګروپ پالیسی مینجمنت یو ټول دی مونږ سره جی پی او ورته ویل کېږي. هغه ځنه مونږه دا پالیسیز چې کوم دي ډیفاین. نو دلته کې چې کوم پالیسیز مونږه ډیفاین کوو هغه پالیسیز چې څومره ممبرز ماشینز دي یا یوزرز دی ډومین والا هغه باندې هغه پالیسیز سکیږي اپلای کیږي. که خیال هم کړی سٹارټ کې چې کله مونږه ام سی سی سٹارټ اغسته نو وینډوز 10 کې مونږه الته کې ډیسکس کړو چې را لوکل پالیسیز څنګه لیکي. مطلب یو سنگل ماشین دی هغه کې از لوکل ایډمن تاسو لاګین واخلئ او الته کې مختلف پالیسیز مونږ ولرو. یو کمانډ او سیک پول ډاټ ام اس سی په نوم باندې دلته کې هغه سټوري نشته. دلته کې انډیویډوال ماشین ته دراتلو ضرورت نشته. اوکې جناب. نو د سټوري باندې پوه شوي چې څه سټوري ده. تاسو نو پالیسیز به کوم ځای نه لګي دا وګورئ زموږ سره دا یو ډومین کنټرولر دی. یو کین سی هیر ټیک ده. This is our domain controller. دلته کې مونږ لاست ټایم ډیسکس کړو چې دا کوم څه یوزرز جوړو نو کوم ځای ته برازو اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز. دلته زرا لمو نو دلته کې کزه یو یوزر جوړو فار ایگزامپل څه په نوم باندې اصغر په نوم باندې ټیک شو. دلته کې زرا لمو ما اے بی سی پاسورډ ورکو نیکسٹ میں کو دا پاسورډ نه ایکسپټ کیږي. دا غي وجه دا چې بای ډیفالت ستا په ډومین کې پاسورډ پالیسیز ډیفاین شوي دي. نو چې څومره تاسو یوزرز جوړوي دغه والا څورته لیکيږي ډومین یوزرز جوړوي نو دا غي بسې پاسورډ به کمپلیکس. اکثر داسې انوایرنمنټس مونږ لیدلي دي چې هغه کې تا د امپلایز وی یاره دومره سختی نه ده پکار زما دا پاسورډز دومره کمپلیکس نه دي پکار. مطلب داسې امپلایز چې مطلب یا سکول لیولي یا داسې یو لیولي چې هغه کې دومره سکیورټي دومره میټر نه کوي. پاسورډ سکیورټي مطلب هغه وی شاره لګي ویک. نو که خیال وکړي په وینډوز 10 کې به مونږه دا پالیسی د کم ځای نه لګوله پاسورډ پالیسیز مونږ به چرته تلو پاسورډ پالیسیز ته به تلو لوکل سکیورټي پالیسی ته کنه. دلته کې هغه سټوري نشته. دلته کې به تاسو کم ځای ته ځئ
डोमेन कंट्रोलर के बाद दलते की ऑप्शन दे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट. نو چې دلته راشم دلته کې موږ ته وایي چې یاره لکه دا ګروپ پالیسی مینجمنت ته چې رالم نو دلته کې ماته وایي چې یاره دا زمونږه فارست دی دا ما ایکسپینډ کو دې کې بیا د موږ سره دا ډومین دی دا مې ایکسپینډ شو بیا رالم دا mcc.local دی ټیک ده دلته زه څه پالیسی لګوم نو دلته کې ما چې کوم زمونږ سره ډیفالت ډومین پالیسی ده نو که دا پالیسی زه لګوم دا پالیسی په چا باندې لګي دا په پورا mcc.local لګي نو که زه راشم داسې رائټ کلیک کوم ایډیټ سیټینګ ته راشم نو ایډیټ سیټینګ کې موږ سره دوه قسمه پالیسیز دي یو ته کمپیوټر کنفیګریشن ویل کېږي بل ته یوزر کنفیګریشن دې دوه کې ډیفرنس دا دی چې لیټ سپوز بداله کلوز کوم میګنیفایر کمپیوټر بیس پالیسی مطلب دا دی چې فار ایگزامپل دی ماشین باندې تاسو څه پالیسی ولګوئ نو که اصغر یوزر یا ولید یوزر یا حسین یوزر څوک هم په دې ماشین لاګین اخلي نو هغه پالیسی به څه کیږي هغه اپلای کیږي دغه شانتي که زه یوزر بیس کنفیګریشن وکړم حسین یوزر باندې نو دې مطلب دا دی چې دا یوزر که په ممبرز هر یو ماشین باندې لاګین اخلي نو هغه پالیسی به په د باندې څه کیږي اپلای کیږي دا خو یو بل سټوري شو ځینې پالیسیز داسې دي چې هغه صرف په کمپیوټر بیس کې اویلیبل دي په یوزر بیس کې نشته ځینې پالیسیز دواړو کې اویلیبل دي او ځینې پالیسیز په یوزر کنفیګریشن کې شته فار ایگزامپل پروفایل ریلیټډ نو پروفایل ریلیټډ پالیسی خو په کمپیوټر نه لګي دا په یوزر باندې لګي دغه شانتي لیټ سپوز سافټویر انسټالیشن یو پالیسی ده نو obviously you will have to install software on machine پوینټ پوهیږئ کنه نو لیټ سپوز زه یو پالیسی لګوم د وینډوز سیټینګز کې دا بیا تاسو ون بای ون یو پالیسی په خپل کته شي د سکیورټي سیټینګز ته رااله نو سکیورټي سیټینګز ته رااله مدلته کې مونږ ته وی چې اکاونټ پالیسیز د اکاونټ پالیسیز باندې ما کلیک کو دلته رااله ما پاسورډ پالیسی ته او دلته ما څه وکړو هغه پاسورډ پالیسیز کې ما چینجز وکړل نو دا پالیسی یعنی مونږ په ډیټیل سره ډیسکس کړی دي که چاته آیډیا نه نو زما یو هغه فولډر تاسو ته ما شیر کړو ګوګل ډرایو والا نو هغه کې ما باقاعده دی باندې باس کړی دا وشو دا شانتي گزارا شمه لوکل پالیسیز ته هغه اډیټ پالیسی دا یوزر رائټس اساینمنت ته او سکیورټي آپشنز دي کې راځي او دلته یو پالیسی د ډو ناٹ ریکوایرډ زه مچره دا چې کله لاګین اخلم مانه دی کنټرول ال ډیلیټ والا ته پوسټ نه کوي دا پالیسی په دې سټوري پوه شو چې پالیسیز لګو ګروپ پالیسی مینجمنت ته راځو هغه نه پس پتا سو ډیسایډ کوي چې را کومه پالیسی لګوي نو داسې بیا ګوګل کولم شي مثال تاسو ته آیډیا نشته نو ګوګل کې باقاعده مایکروسافټ چې کوم افیشل سایت دی کې ډاکومېنټیشن کې باقاعده انسټرکشن درکړي چې یو پالیسی لګای نو دا طریقه کار سټوري پوه شو دا پالیسیز چې مونږ ولګو نو اټ ټیکس ټایم مطلب اکثر ریسټارټ غواړي سرور یا لاګ اف غواړي یا خپلم څه ټایم غواړي کنه نو یو کمانډ دی کم کمانډ دی جی پی اپډیټ سلیش فورس یو کمانډ دی نو تاسو به سی ام ډي اوپن کړئ او سی ام ډي کې به ځان ته داسې دا کمانډ ورکړئ هدایت ساتي غره چرته چیم غره پالیسیانه لګوي نو پیک اورز کې باندې لګوي داسې ټایم کې به لګوي کې ان کیس تا سرور ریسټارټ هم غواړي نو ستا انوایرنمنت ستا چې کوم ډیلی بیس روټین دی هغه ډیسټرب کیږي نو اکثر ځینې خلک په سنډي باندې ورته
ویکیشنز کې یا مطلب داسې په داسې دوران کې پالیسی نو په دې سټوري پوه شوي کنه نو دا زموږ سره سو یو آیډیا مونږ ته رااله چې را ګروپ پالیسی مینجمنت اوس پرابلم څه دی پرابلم دا دی چې دا کم پالیسی مونږ ولګوله دا چا د پاره ولګیدا دا اوورال specific machine یا specific user د پاره مونږه پالیسی ډیفاین نکړه نو مونږ ته هغه روټین پکار دی مونږ ته داسې روټین پکار دی چې فار ایگزامپل مونږ سره دلته کې یوزرز دي لیټ سپوز مونږ سره دلته کې یو یوزر دی چا په نوم باندې اصغر په نوم باندې ټیک تا وګوره اوس اے بی سی پاسورډ ایکسپټ شو لیټ سپوز مونږ سره یو بل یوزر دی ولید په نوم باندې ټیک تا دغه شانتي مونږ سره یو بل یوزر دی حسین په نوم باندې دا مونږ سره درې یوزرز نو که زه وایم چې یاره د اصغر یوزر باندې سپیسیفیک پالیسی ولګي او ولید یوزر باندې سپیسیفیک پالیسی ولګي حسین باندې سپیسیفیک ولګي نو داسې ډایرکټ نه لګي ټیک تا هغې لپاره بیسټ پریکټس دا دی چې تاسو څه جوړ کړئ ارګنایزیشنل یونټ جوړ او یو ورته ویل نو نننی ټاپک هم بیسیکلی زمونږه او یو دی مونږ به بحث څه باندې کوو او یو باندې نو که تاسو ګوګل کې سرچ کړئ او هغې کې وګورئ چې یاره ارګنایزیشنل یونټ ان اکټیو ډایرکټري او داسې مختلف سایټس اوپن کړئ نو هغه به تاسو ته وایي چې یاره او یوز کنسپټ څه دی د هغې لیکلي هم دي ګوره ان او یو از ا سب ډیویژن within Active Directory into which you can place users, groups, computers and other organizational units. مطلب یو او یو مونږه جوړ کړه نو هغه او یو کې فردر مونږه یوزرز کې خو دې شو یا نور او یوز پکې سب او یوز پکې مونږه پلیس کولای شو ګروپس شو کمپیوټر شو پوهیږئ کنه دا مونږه هغه کې پلیس کولای شو لکه څنګه چې تاسو ځان ته په لیپټاپ کې پارټیشنز وکړئ بیا په هغه پارټیشنز کې دننه تاسو جدا جدا فولډرز جوړ او بیا هر فولډر له تاسو یو خاص نیمز ورکړئ پوهیږئ دې باندې کنه You can create OU to mirror your organizational functional or business structure. مطلب دا دی چې څنګه په ارګنایزیشن کې تاسو سره ډپارټمنټس دي سیلز ډپارټمنټ دی آی ټي ډپارټمنټ دی ایچ آر شو وایي کنه نو دا هر چا لپاره جدا جدا او یوز جوړ کړه اکټیو ډایرکټري ډومین سرویسز دلته او هغه کې هغه سپیسیفیک یوزرز چې کوم دی هغه مو نو هغه پالیسیز تاسو په هغه باندې بیا سپیسیفیک پالیسیز لګولای شئ څه پوینټ پوه شئ نو نارملی موږ ته او یو وایو کنټینر ورته هم وایي ٹھیک ده نو دا هغه even is also often applied in even in Microsoft's own documentation all terms are دا مختلف دغه کې نو دې باره کې به تاسو مختلف آرټیکلز وګورئ چې دا غي څه سټوري ده کنه سټوري پوه شئ نو دغه شنو اوس مونږه زده کوو چې یاره مونږه او یو جوړو څنګه نو لاړ بشئ دلته کې اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز ته براشو چې کوم زمونږه ډومین دی هغه برایټ کلیک کړئ یو او یو به جوړ دې لمه نوم ورکو سیلز که تاسو ګورئ دلته یو آپشن دی پروټیکټ کنټینر فرام accidental deletion دا آپشن بای ډیفالت چیک دی سکیورټي په جوانی نو کدا چیک کی او زدا اوکې کوم او دې کې فار ایگزامپل دی سیلز کې ما سره یوزرز وغیرہ هم دي and I want to delete this OU دا به زه نشم ډیلیټ کولی نو دا سکیورټي په وجه باندې اکثر داسې غلطیانې وشي ایڈمنسټریټرز نه چې OUs کې 10 12 یوزرز
پروفایل هغه یوزرز موو کړي او په غلطۍ کې ته او یو ډیلیټ شنو یوزر پروفایل څه شي ډیلیټ شي دا ډېر غټ نقصان یې کنه یوازې یوزر ډیلیټ کیږي نه هغه سره بیک انډ کې دا هغه کنفیګریشنز دي دا هغه ایکسچینج سرور سره کنیکټیویټي نور داسې دا هغه اکاونټ سره اسوسییټډ دي نو مایکروسافټ په کې سکیورټي بیس باندې دا چک لګول او که تاسو یې خامخام ډیلیټ کوئ فار سم ریزن نو تاسو به بیا د اکټیو ډایرکټري چې کوم ایڈوانس ویو ده هغه به اوپن کړئ دی او یو باندې رائټ کلیک کړئ پراپرټیز او تاسو به څه وکړئ object کې دا option باندې چک کړئ protect object from accidental deletion then you would be able to delete your OU سورې پوه شوي ها نن سبا خو مایکروسافټ بلکې سرور 2012 کې for the first time یو فیچر انټروډیوس شو active directory recycle bin تاسو ته ما ویلي مو چې سرور 2012 کې Active Directory Administrative Center چې کوم دی دا یو نوی فیچر دا سرور 2008 کې نو پوینټ پوهیږئ نو که زه دلته راشم Active Directory Administrative Center ته نو دې ځای نه زه ځان ته Active Directory Recycle Bin څه کولی شم انیبل کولی شم نو زه رالم دلته رائټ می کلیک کو دلته یو آپشن دی enable recycle bin او دا چې یو پیر تاسو enable کې بیا ګورې disable کولای نشئ لیکلیم دی ګوره once recycle bin has been enabled it cannot be disabled زم ټیک تا نو دې فائدہ دای کنه چې التستانه سره object delete شي user او یو وغیرہ وغیرہ نو هغه ټول چې کم دي دلته کې deleted objects کې بیا موږ سره موجود so from here you can restore your deleted object is it clear کنه نو دا هغه سټوري ده ها نو موږ څه زده کړل چیرې how we can create OU دویم سټپ دا دی چې دی OU ته یو یوزر به څنګه موو کو نو دوا آپشن دي یا ډریګ اینڈ ډراپ یا سمپلی رائټ کلیک آن یوزر موو او دلته کې هغه OU ډیفاین کړئ نو هغه یوزر چې کوم دی دا اوس د دې ممبر شو تاسو په OU کې ډایرکټ یوزر هم جوړولای شئ فار ایگزامپل دا تعالی نالج چیرې یو نوې یوزر ما هایر کو هغه سیلز والا دی نو instead of creating user then moving that user to specific OU نو تاسو ډایرکټ OU ته تللی شئ او هغه ځنه ډایرکټ چې کوم دی نو لیټ سپوز جاوید په نوم یوزر دی هغه ما ډایرکټ چې کوم دی هغه سیلز والا OU کې چې کوم دی هغه ما جوړ د سټوري پوه شوي خاطر شانتي که تاسو سره بل یو OU یو موږ سره سیلز والا دا بل موږ سره HR شو سوري ما I think چې یوزر ها نو دا راشه ما ارګنایزیشنل یونټ ته HR په نوم باندې ما یو OU جوړ کړم او لیټ سپوز ولید او حسین یوزر چې دی both are user of HR دې زمانہ سي تاسو OU ته کمپیوټر زوم موو کولای شئ نو currently زموږ خو د ډومین یو ممبر ماشین نشته نو which is why I don't show any computer او کچره in case موږ سره machines د ډومین نمبر نه سیټ اپ جوړ کو نو بیا بدلته کې موږ ته یو لیست راتلو نو بیا وتا هغه سپیسیفیک کمپیوټر هم تاسو سپیسیفیک OU ته څه کولای شئ نو OU ته هم دا موو کو لومبه سټپ سو create OU move users یا computers to OU دا غینه پس کول دي specific policy لګول دي GPU on specific OU نو که تاسو ته څوک ټاسک درکې په پروډکشن انوایرنمنت کې چیرې یو سنگل یوزر دی په هغه سنگل یوزر باندې یو سپیسیفیک پالیسی لګول نو هغه لپاره تاسو ته مطلب په سنگل یوزر نشي لګولای پالیسی نو بیسټ په سي OU به جوړوي
move that user to specific OU او بیا څه وکړي په هغه OU باندې پالیسی ولري. بیا چې فیوچر کې څومره یوزرز هغه OU ته موو کوي نو په هغه باندې به هغه پالیسی څه کیږي اپلای کیږي. ٹھیک ده راځو اوس یو پالیسی لګو. نو پالیسی کوم ځای نه لګي ګروپ پالیسی مینجمنت. ګروپ پالیسی مینجمنت کې موږ سره خاصه دا ماشین لګ د ډومین ممبر کوم we have this machine نو منې سټپ به صحیح دی ماشین ته مونږه DNS کې IP ورکو دا ویلې دي کنه نو دا پکې یو کمرشل بریک شو. ها څه دی 172.20.171 دی زمونږ ډومین IP کنه او دې ماشین کې به ویمویر ټولز هم انسټال کو. او نور به څه وکړو بلټن ایڈمنسټریټر به انیبل کو. دې خو پوهیږئ کنه ها مینیج ته لاړو او ایڈمنسټریټر به انیبل کو. بالکل ها ایگزیکټلی انټیګریشن به کوي کنه دې سره ها بالکل هغه کې آپشن دي ایگزیکټلی دا کنسپټ ایکسچینج سرور خو نن سبا موستلی آفیس 365 والا کنسپټ یوز کیږي کنه خو زه خیر که چې د داسې موقع ملاو شو نو بس وکړو ایکسچینج سرور باندې به چېرته نو هغه اصل کې ټایمونه ملاویږي نه کنه ستر کلاسونه ختم شي. ها نو موږ دا څه کوو دا ماشین به ډومین ممبر کو کنه موږ به لاړ شو بل ویډیو پاس کوم ماشین به د ډومین ممبر کو کنه ونډوز 10 ماشین دی چې له نمبر کو کلاینټ 1 او دا به موږ څه کوو سلام موږ ډومین دا څه دی mcc.local او دا به ممبر شي. په دې خو پوهیږئ که نه نو دا به امرې کېږي موږ به بیا دې خوا راشو ډومین کنټرولر ته او هغې کې به څه وکړو دا ریمینینګ ټاسک وکړو. نو دا ګورئ ډومین کنټرولر دی مخکې به مونږ چې پالیسیز لګو نو کوم ځای نه به هم لګو ډیفالټ. اوس چې کوم پالیسیز مونږ لګو نو مونږ به د کوم ځای نه لګو سپیسیفیک او یو چې کوم دی ایچ آر شو یا کوم زمونږ سره دی سیلز والا دې ځای نه به دا تاسو چې کوم دی نو اپلای کوئ. ټیک ده نو که تاسو سیلز والا باندې پالیسی لګوئ نو دا یاد ساتئ چې مونږ سره بای ډیفالټ چې کوم او یو مونږه جوړه کړي نو د هغې هغه لینک نه موږ سره شارټ کټ نه که نه د او یو دپاره چې کوم شارټ کټ پکاري نو موږ به داسې وکړو چې لومبی به داسې وکړو چې دلته کې په دې سیل او یو به رایټ کلیک کو دلته به څه وکړو کریټ ا جی پی یو او بیا به څه وکړو
ان لینکډ هیر نو موږ یو شارټکټ جوړ کړو. لیټ سپوز دینه معلوم ورکو چې دا سیلز جی پی یو لینک دی. ٹھیک تا دا دلته کې راغلی. سیم سټپ تاسو به د ایچ آر والا او یو تم داسې وکړئ. نوم ضروری نه ده چې تاسو سیم نوم یوز کړئ، مطلب ایچ آر یا داسې، خو جست صرف د آئیډنټیفیکیشن لپاره ما څه وکړل، دواړو ته ما داسې خپل خپل نومونه ورکړل. نو دلته چې اوس کومه پالیسی تاسو لګوئ نو هغه به په چا اپلای کیږي؟ هغه په ایچ آر باندې. که دلته مونږه پالیسی اپلای کوو نو هغه په چا اپلای کیږي؟ سیلز والا باندې. نو لیټ سپوز سیلز والا باندې څه پالیسی لګوم نو رالم ایډیټ سیټینګ ته. دا پالیسیز په وینډوز 10 کې تاسو جی پی ایډیټ په نوم یو کمانډ و، په هغې کې مونږ لږ ډسکس کړی دي. که نه نو بیا تاسو دلته کې دا یو پالیسی داسې کتی شي. ها که کنټرول پینل ریلیټډ پالیسی لګوئ نو هغې دا فولډر دی. نو تقریبا کنټرول پینل ریلیټډ کې بیا زموږ سره فردر دا وګورئ ایډ اینڈ ریموو پروګرامز کې که څه پالیسی لګوئ، ډسپلی سیټینګز کې څه پالیسی لګوئ که نه، یا که تاسو ډیسکټاپ والا باندې کلیک کړئ نو دلته کې د ډیسکټاپ ریلیټډ پالیسیز دي. دې کې یو آپشن دی چې سپوز ریسایکل بین آیکن ریموو کا، نو که ته داسې ایډیټ سیټینګ ته راشي او دلته کې ته دا پالیسی انیبل کې، نو تاسو وکړو چې څومره سیلز والا یوزرز دي هغه چې کله په دې ممبر ماشین لاګین اخلي نو ریسایکل بین باغو ته نشو کی. دا جست صرف هغه اگزامپل لپاره ما دا پالیسی ولګو. اگین چې پالیسی لګو نو هغه اکثر اپلای کیږي نه ډایرکټ، نو بیا به تاسو څه وکړئ، جی پی اپډیټ /force کمانډ به یوز. نو دلته کې وړومبی چک کو چې یاره زمونږ سره ایچ آر کې کم کم یوزر دی، حسین یوزر دی. لیټ سپوز حسین یوزر دلته کې په ممبر ماشین لاګین واغست. ټیک تا چې کله حسین یوزر لاګین واخلي نو هغه ته به ریسایکل بین آیکن موجود وي، شو کیږي به ځکه چې خو د ایچ آر دغه والا دی. خو که دې سیم ماشین باندې سیلز یوزر لاګین واخلي نو هغه ته به صحیح اته به ریسایکل بین نشو کیږي. نو ګوره دا صرف یو ټچ و، یو اسی یو اگزامپل و چې په دې طریقه باندې تاسو څه کولای شئ په سپیسیفیک یوزرز باندې سپیسیفیک پالیسی چې کوم دنو هغه څه کولای شئ اپلای کولای شئ. سټوري پوه شوي؟ نو دا وګورئ جناب، حسین یوزر ته چې کوم دی نو شو کیږي. نو که زه ساین آوټ شم او دیم په دې سیم ماشین باندې زه یو بل یوزر آی تھنک کم یوزر دی، جاوید یوزر کنه، جاوید یوزر باندې زه لاګین واخلم. ٹھیک تا نو دته به ریسایکل بین چې کوم دی نو هغه به نشو کیږي. نو دا د او یوز هغه کانسپټس دي. ٹھیک تا دې کې بیا مختلف نور پالیسیز هم دي چې هغه تاسو ډیفاین کولای شئ. یو پالیسی دا هغه ډسکس کو، بیا به دا کلاس وایند اپ کو. فار ایگزامپل موږ سره یو سافټویر دی، تاسو ولیکئ چې یاره یو بل ټاپک به ولیکم په دې کې انکلوډ بشي چې سافټویر ډپلایمنٹ یوزینګ جی پی یو. مطلب یو سافټویر دی موږ سره او موږ غواړو چې یاره دا سافټویر چې څومره ممبر ماشین دی په هغو باندې انسټال شي، نو چې ته ون بای ون په یو ماشین په خپله انسټالیشن کې، نو دا ګران کار دی. نو هغې دپاره لومبنی شرط خو دا دی چې هغه سافټویر چې کوم دی هغه به څه کم فارمیټ ته چینج کوئ، ډاټ ایم ایس آی. جی پی یو باندې چې کم سافټویر انسټالوئ نو فرست یو نیډ ټو کنورټ دیٹ سافټویر ټو ډاټ ایم ایس آی. که ډاټ ای ایکس ای نو ایم ایس آی ای ایکس ای ټو ایم ایس آی کنورټر ملاوي، نو هغه به تاسو یوز کړئ. یا اکثر ګوګل کې مونږ ورکو چې یاره لیټ سپوز دی ډومین کنټرولر کې زاړو انټرنیټ ایکسپلورر کولاو کما او زه دلته کې ولیکم چې یاره ډاونلوډ کم یو ایم ایس آی فایل ډاونلوډ.
نو زه رالم دلته کې ما ګوګل ته لاړم او دلته کې مونږه ولیکو انګلیش ته به کنورټ شو foxit reader .msi ډاونلوډ به ورکو او دا I think چې دلته کې به چېرته موجود دی څه آپشن شته ګورو که موږ ته چېرته میلاو شي موږ به هم فري ټرایل ورژن ډاونلوډ کړو دلته کې نوم غواړي ایمیل خامخا غواړي ګورو چې څه کوي ښه دا مونږ ټیوټوریل ډاونلوډ کړو که څنګه دا ډاونلوډ شو دا مونږ سره یو سافټویر دی you can see here څه په نوم باندې foxit reader په نوم باندې او MSI فایل زه غواړم چې دا فایل زما چې څومره ممبرز ماشین دی په هغو باندې څه شي انسټال شي نو لومړی سټپ خو زمونږه کمپلیټ شو دویم سټپ به څه یو keep that MSI file in a shared folder په داسې فولډر کې به هغه کې دی چې د هغې فولډر اکسس تا ډومین کنټرولر ته وي پوهېږئ که نه نو که هغه فولډر تاسو ډومین کنټرولر کې جوړوئ یا هغه فولډر تاسو په یو فایل سرور کې جوړوئ اپ ټو یو ها فار ایگزامپل زم د ډومین کنټرولر کې په سی کې په سافت په نوم باندې یو څه جوړوم شیر فولډر نو چې دلته کې زه کېدم نو د هغې فولډر پات به صحیح دا پات پی کنه نو زه به راشم دلته دا زموږ سره ډومین کنټرولر دی دا خو 600 د پاسه MB دی ظالمانو ډېر غټ فایل نه دی زه داسې کوم I think چې موږ سره دلته کې زما د ماشین کې ما سره یو فایل دی نو زه به دا ویډیو پاس ما په ډاونلوډ اپلوډینګ باندې ولګو او کېږي لاندې 3% روان دی که نه هغه فایل foxit reader والا خو هغې نه مخکې به موږ داسې وکړو چې یو فولډر به جوړ کړو سافت په نوم باندې او هغه فولډر به تاسو څه کوئ شیر په دې طریقه دلته به راشئ شیر دس فولډر هغه شیر شو او لږ ویټ کوو I think چې 65% هغه فایل چې کوم دی کوم سافټویر زه اپلوډ کوم هغه موږ سره وشو او دلته ما په خیال هغه فایل خو هم شو خو دا لږ هیوي فایل دی نو دا به اګنور کړو او دا بل چې کوم دی نو دا به یوز صحیح ده نو هغه ما دی ESXi ته اپلوډ کو ډیټا سټور ته نو دې ځای نه به مونږه څه کو ایکسس وکړو ویری ګډ ډاونلوډ به کړو ښه ډیټا سټور ته به لاړ شو ډیټا سټور به براوز کو او دلته کې ISO images کې foxit reader دا فایل دی دا ما څه کو ډاونلوډ کو هم کتو دا فایل ما داسې کاپی کو او دا مې چېرته پیسټ کو هغه شیرډ فولډر انسټالیشن ضرورت نشته باندې پوه شو اوس مونږ غواړو چې دا فایل مونږ انسټال کړو
نو که تاسو غواړئ چې یاره په مکمل ډومین کې چې څومره ممبرز ماشین دي په هغې ټولو دې انسټال شي نو بیا به کومه پالیسي لګو او که تاسو د سپیسیفیک ماشین باندې پالیسي لګوئ نو بیا به یو ماشین دغه اویو ته موو کو او هغه اویو باندې به مونږه پالیسي ولګو نو که زه راشم ډیفالت ډومین پالیسي ته او دې کې زه پالیسیز کې چرته لاړ شم وینډوز سوري سافټویر سیټینګز ته رالم سافټویر انسټالیشن دلته کې به تاسو رائټ کلیک کړئ نیو کی پیکج ته به راشو او هغه فولډر چې کوم ځای پروت دی د هغې ماشین به څه ورکوئ پات به ورکړو 171 سافټ او دا به څه کړو هغه فایل به اوپن سټوری پوه شو او دا موږ سره دلته کې هغه پات دلته کې ډیفاین شو نو اگین کمانډ به کوم یو ورکو gp update / force and we are good to go دلته به راشو gp update / force ته and finally زمونږه چې کوم سافټویر انسټالیشن دی اپوش تاسو دلته هم ګورئ خدا ریسټارټ غواړي نو موږ یې ریسټارټ کوو او تاسو دلته که وګورئ نو هغه کم یوزر لاګین اغستی دی نو هغه سیلز والا دی نو هغه ته هغه ریسایکل بین نشته خیال هم دی ایون که هغه وایي چې یاره زه یې کوله او هم ګورم یې داسې پراپرټیز ته راغی او پراپرټیز کې دی چېرته لاړ شي تیمز کې ځان ته دا سافټویر اوپن کوي هم نو سټیل دا به نه اوپن کېږي ټیک ده دا سوري ریسایکل بین به دلته نه اکسس کېږي نه راځي نو دا هم مونږه یو سټوري زده کړه دا سیم کمانډ به بیا مونږه دلته هم اپلای کړو دلته خو ضرورت نشته ستا ممبر ماشین خو چې هسې هم ریسټارټ شي سبا راشي نو نوي پالیسیز به اپلای شي خو چونکې زمونږ ټیسټ لیب دی نو مونږ به دلته کې هم چې دی نو جی پی اپډیټ / force کمانډ یوز کړو لږ ډومین کنټرولر ته ویټ کوو چې هغه مونږ سره ریسټارټ شي ایگزیکټلی بالکل مونږ ته ضرورت پنی تاسو دلته هم ګورئ که نه دلته کې تا ته سټیټس شو کېږي که نه تا ته وایي چېرې تا یو پالیسي ولګوله او هغې کې چې کوم دی نو دا هغې نو د دې هغه کرایټیریا داسې لکه څنګه چې تا ایسو وعلیکم السلام ته چې څنګه دغه انسټالوي دا یو سیسټم باندې وینډو انسټالوي نو وعلیکم السلام دا ایسو ایمیج نه انسټالوي دا وګورئ جناب انسټالینګ مینیجډ سافټویر دا موږ سره انسټال شو نو دا سافټویر به اوس کوم ځای موجود دي ایون په ډومین کنټرولر به هم انسټال ریزن څه دی ځکه چې دا ماشین هم د ډومین ممبر دی که نه دا فاکټوري انسټال شو او سیم would be for this machine نو چې کله دا ماشین ریسټارټ شي نو دلته کې به هم هغه سافټویر چې کوم هغه به انسټال نن موږ صحیح ډسکس کړو چې را موږ او یو کانسپټ باندې کار وکړو چې او یو څه کانسپټ دی او مختلف چې کوم اکټیویټیز دا غي ریلیټډ هغه موږ ډسکس کړو ان شاء الله سبا به ان شاء الله مخکې ځو چې دې کې مخکې نور څه اکټیویټي